او د حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ وا نو یمامہ کی جنگ وشو او دا یمامہ چې کوم دی دې کې د مسیلمه کذاب خلاف جنگ او حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ د مسلمانانو د فوجونو سربراہ او په دې کې ډیر زیات اهل علم لکه مثلا په دې کې حضرت سالم مولا د ابو حذیفه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په سلورو کسانو کې ویل دي چې دې سلورو کسانو نه قرآن زده کې نو په هغې کې یو حضرت سالم مولا د ابو حذیفه دی او دا حضرت سالم مولا د ابو حذیفه د آواز هم ډېر مزیدار یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها په کمره کې او ماسوتن د ناوخته پورې حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها رانله نو ډېر ناوخته راله نو نبی علیه الصلاة والسلام ته ته د اوسه پورې کوم ځای وي نو هغې وی د خدای پیغمبره ته راشه که نه ته راشه غوږ کېږده څوک قرآن وایي خو دومره قرآن وایي چې سړی ته خوځېدی نشي دومره خوند ورکوي چې سړی د هغې نه تلی نشي نو نبی علیه الصلاة والسلام راووتو او نبی علیه الصلاة والسلام هم ورته ډېر ساعت ولاړو وی بیا ما ته ووی چې هذا سالم مولا ابي حذیفه دا حضرت سالم رضی الله تعالی عنہ دا قرآن چې وایي نو دا سالم مولا دا په دغه جنگ یمامه کې چې دا د مسیلمه کذاب خلاف جنگ او دا ډېر سخت جنگ تر دې چې بعضې صحابه کرامو بیا ځان لا کندیلونه کنلي وو په هغې کې خپل ځانونه او په زنځیرونو باندې ځانونه کلک کړي او صحابه وایي چې داسې سخت خلک موږ نه دی لیدلی لکه دا مسیلمه کذاب دا مرګري چې څومره سخت او د هغې بنیادي وجه دا وه چې دا د قوم پرستۍ په نوم جنګېده او د ضد په بنیاد جنګېده دې مسیلمه کذاب او د ده مرګرو به وی او روایاتو کې د دې دا خبره نقل ده چې د ده مرګرو د نبي علیه السلام مرګرو ته وی چې والله انا لنعلم ان محمدا صادق وان مسیلمه کذاب زمونږ د په الله قسم یې مونږ ته پته ده په دې پوهېږو چې محمد صلی الله علیه وسلم رښتینی دی او مسیلمه غټ دجال او دروغجن دی خو ولکن کذاب ربیعة احب الینا من صادق مضر خو د بنو ربیعه قبیلې غټ دجال زمونږ د مضر قبیلې د انتهایي رښتینې نه ډېر زیات خوښ دی زمونږ د قبیلې سړی دی نو د قبیلې غټ دروغجن وي د بلې قبیلې د غټ رښتینې نه ضد په بنیاد جنګ او دی بیا تقریبا 80,000 کسانو او صحابه کرام تعداد خو کم او حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ قیادت نو دی کې حضرت سالم خبر را یاد شو سالم رضی اللہ تعالی عنہ په باره کې نبی علیہ السلام وایي د قرآن د ده نه زده کې د ابی ابن کعب نه زده کې د ده نه زده کې د ابو زید نه زده کې د معاذ ابن جبل نه زده کې نو دی سالم رضی اللہ تعالی عنہ د حضرت خالد ولګېده علاقې ورکړې طرفونه یې ورکړو هلکه دا ستا طرف شو دا ستا شو دا ستا شو نو روایات البدایه والنهایه او ابن جریر طبری او دې خلکو دا لیکلي دي چې حضرت سالم ته پکې دا وویلی شو چې انا لنخشى ان نؤتى من قبلک زمونږ یره ده چې ستا په د ستا له طرف لږ کمزوری دی نو هسې نه چې ستا له طرف نه چېرته څه کمزوري وشي او د دشمن د دې طرف نه په موږ باندې راشي چېرته نو حضرت سالم ورته یو خبره وکړه دا د اهل علمو دپاره ډېره زیاته اهمه ده حضرت سالم ورته وایي چې ان اوتیتم من قبلي که زما د طرف نه څه کمزوري وشي او ما ته چې کومه مورچه واله ده او په دې طرف باندې دشمن راشي او زه کمزوري وکم نو فبئس حامل القرآن اکون بیا خو به زه د قرآن ډېر ناکاره عالم یم زه خو تا ته پته ده زه خو د قرآن عالم یم او د قرآن عالم چې په د اسلام په حق کې داسې کمزوري وکړي چې دشمن د هغه د کمزورۍ نه فایده والي او راشي او غلبه بیا مومي او مسلمانان شکست وخوري او د مسلمانانو په شکست کې او د کفارو په غلبه کې د هغه چا کمزوري شاملوي چې هغه حامل قرآن دی دا حامل قرآن بیا ډېر بد حامل قرآن دی دا ښه سړی نه دی بیا ناکاره سړی دی دې الفاظو ته پکې دا واقعات خو خلک بیانوي او ډېر یادوي او حافظې د خلکو ډېرې مضبوطي ښه خبره ده خو هغه چې کوم د نکته او د مطلب ټکي که نه هغه مطلب هغه ټکي زده کول غواړي چې ان اوتیتم من قبلي فبئس حامل القرآن اکون بیا خو که زما د طرف نه کمزوري وشي نو بیا خو به زه د قرآن ډېر ناکاره عالم
نو دا پکې دا صحابه کرامو تقریبا د بعض روایات مطابق دلتم او یا زیات صحابه کرام، بعضی کسانو خو 500 کسان ویلی دي، 500 پورې روایت پکې شته چې دا صحابه کرام شهیدان شو. لیکن هغه د مسیلمه کذاب چې کوم فوج نو هغه په دې پوه شو چې د دې خلکو سره د دین باندې فتح حاصلولم څه آسان کار نه دی. نو هغه یو باغ ته دننه شو. نو چې باغ ته دننه شو د باغ دروازې په ځان پسې بنده کړه او د بر نه به په دې دیوالونو باندې او د باغ خو غټه قلعه وه داسې حدیقه. نو حدیقه دغې ته وایي چې د هغې نه چار چاپېره دیوال. نو هغه باغ هغې ته حدیقة الموت بیا نوم کېښودی شو. حدیقة الموت دا په سن 12 هجري کې دا جنگ شوی و د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې. نو هغې ته دې دننه شو او بیا صحابه کرام چې به په دې دیوالونو ورختل نو هغې به دننه داسې کونډې سرې کړې وې د اور، نو هغه به یې پسې راواچولې او د بر نه به د اور سکروټې به د پاسه راچولې او زنجیرونه به یې راچول او هغې کونډې به په سړي کې داسې نښلولې. چا به دا زغرې اغوستې وې نو په هغې کې به یې کونډه ونښلوله او بره به یې اوچت کړه او هلته به یې اور ته ور واچو، اور نه بل کړو. نو هغه دیوال باندې څوک خطی هم نه شو. ډېر صحابه کرام په دې طریقه شهیدان شو. نو حضرت براء ابن مالک د حضرت انس ابن مالک رور دی رضی الله تعالی عنهم. نو حضرت براء ابن مالک رضی الله تعالی عنہ دا د وجود نه داسې کمزور و. نو ده وی چې ما په دې ډال باندې د پاسه کېنوې او دا ډال به په دې نیزو کې دا نیزې داسې اوږدې سنبې به وي. نو په دې باندې به زه ناست یم او ما به دې دیوال ته د دې دیوال نه دننه ور واچوئ، دې دروازې ته نږدې او زه به دا دروازه کولاوم او دننه 80,000 کسان دي. نو بس هغې خبره ومنله او دی په دې او توره ورسره وه او په دې ډال باندې یې کېنوه او دې دیوال ته یې ښکته ور واچوه، دې دیوال نه یې دننه ور واچوه او دی دې دروازې سره جنګېږم، توره م وایي او دروازه م کولاوئ او آخر کار دروازه یې کولاو کړه او دا دومره خلک پې ټول او دی یوازې دی او صحابه کرام ننوتل چې دی یو طرف ته بیا پروت و، د سر نه د خپو پورې یو ځای پکې جوړ نه و. نو دی اوچت که هغه خیمې ته یوړو، هلته علاج یې وله وکړو، د هغه علاج نه بعد دی بیا جوړم شو، بیا په نورو جهادونو کې هم د شرکت کړی دی او دروازه کولاو شو. چې کولاو شو بس بیا مسلمانانو ته الله تعالی فتح ورکړه، 40,000 کسان د هغې نه ووجلی شو. نو بهرحال دا خبره خو دا اوږده شوه. بیا دا براء ابن مالک بیا هغه سړی و چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل دور خلافت کې د ده په باره کې خپلو جرنیلانو ته لیکلي وو چې دله به د چا مشري نه ورکوئ، ځکه چې دی خو په خپل هم داسې دی او نور هم پې ورچېدله خو کوم مشري ورکړو نو بس دغه یو خپ د ځان په شانته ټولو ته وایي چې شابه زه چې څه کوم تاسو به هم داسې کوئ. نو داسې به یا څوک کولی شي یا به نه شي کولی. او دوی یوازې په یوازې باندې 100 کسه پوره کړي وو. پخوا په زمانه کې د طریقه به دا وه بخاري چې چا ویلي نو هغې ته به مبارزه ویله، مبارزه. نو فوجونه به یو بل ته مخامخ ودرېده، بیا به د هغه ځای نه یو سړی راغی او ټپک به یې ووو او د هر چا ځان له ځان له قیسې به وې. چا به پکې وی شته څوک چې خپله مور بوره کول غواړي، کله به پکې چا آواز وکړه شته څوک چې خپل بچي یتیمان کول غواړي، داسې به تاوېده. نو د بل طرف نه به بل سړی وروته، نو دواړه به یو بل سره جنګ شروع کړو او د هغې اصول و باقاعده. هغه جنګ بدر په بحث کې چې ته بخاري وې نو هغه به بیانېږي انشاءالله. نو دوی یوازې په یوازې باندې 100 کسه وجلي وو. بهرحال دا د جنگ یمامې کې چې صحابه کرام ووجلی شو نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راغی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او ورته یې وویل چې ادرک آخر هذه الامه. وی څه چلو کو؟ وی قرآن مجید په یو مصحف کې را جمع کول غواړي. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې کیف تفعل شیئا لم يفعله رسول الله صلی الله علیه وسلم، ته داسې کار څنګه کوې چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه دی کړی. دغې خبرې دپاره نن تاله ما بخاري راوړې ده، نو دا د بخاري نه درته دا ویم ځکه چې په دې کې مې یو 2 ټکي نور ځایونو کې مطلب هم دی، نو هغه ټوله خبره به درته وکړم چې هغه ټوله خبره تا ته یاد وي. دا بخاري جلد 2 او دا دی باب جمع القرآن. دا کتاب فضائل القرآن دی، کتاب ابواب فضائل القرآن. نو په دې کې دا باب جمع القرآن دی. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعیل عن ابراهیم بن سعد. او بیا
قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة. ابو بکر صدیق په ما پسې زید ابن ثابت وی رضی الله تعالی عنہ چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په ما پسې پیغام راولېږو مقتل اهل الیمامه، په هغه زمانه کې چې په یمامه کې خلک وجلي شوي. فاذا عمر بن الخطاب عنده، چې زه ورغلم نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هملته ناستو د ابو بکر صدیق سره. قال ابو بکر، نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ما ته وی چې ان عمر اتانی، د حضرت عمر رضی الله عنه مال راغه فقال ما ته وی ان القتل قد استحر يوم اليمامه بقراء القرآن، دا قتل خو ډیر زیات شو او شدید شو د یمامه په ورځ باندې په قاریانو د قرآن ډیر لوی علما په د یمامه کې وجلې شو. واني اخشى ان استحر القتل بالقراء بالمواطن، او زما یره دا کدا داسې تیز جنگونه رواني او د قرآن اهل علم پکې داسې وجلې کېږي نو فیذهب کثیر من القرآن، نو بیا خو د قرآن ډېره حصه ضایع شي. واني ارى ان تامر بجمع القرآن، او زما دا رای ده، واني ارى او زما دا رای ده ان تامر بجمع القرآن، چې ته حکم وکړې په جمع کولو د قرآن باندې. حکم به څوک کوي؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به کوي، خلیفه دی. دې خبره ته پکې وخت دی چې خلافت نظام نه نو دا کارونه به څوک کوي. واني ارى ان تامر، تبه حکم کوي. قلت لعمر، نو ما حضرت عمر ته وی چې کیف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلی الله علیه وسلم، ته داسې کار څنګه کوي چې پیغمبر علیه السلام نه دی کړی؟ دا ابو بکر صدیق وی چې ما حضرت عمر ته دسی. نو قال عمر، حضرت عمر راته وی هذا والله خیر، زما دې په الله قسم دا کار د فایدې دی، دې کې خیر. نو فلم یزل عمر یراجعنی، دا دی حضرت زید بن ثابت ته قصه کوي مخکینی او ته ناست دی، هغه حضرت عمر ناست او دی ورته پوره خبره کوي. نو دا ورته وایي چې فلم یزل عمر یراجعنی، نو حضرت عمر ما ته په مخه په دې خبره کې به رجوع کوله او بار بار به راته دا خبره کوله حتی شرح الله صدري لذلك، چې الله تعالی زما سینه دې خبرې دپاره کولاو کړه. او ورأیت فی ذلک الذي رأى عمر، او ما پکې هم هغه فایده ولیده چې کومه فایده پکې حضرت عمر رضی الله عنه لیدلې وه. نو زما خو په شرح صدر راغی. قال زید، نو حضرت زید وی قال ابو بکر، ابو بکر صدیق ما ته وی چې انک رجل شاب عاقل، تزوان سړی هوښیار لا نتهمک، مونږ تا باندې څه الزام نه لګو، یا لا نتهمک مونږ په تا باندې څه عیب نه لګو، یعنی ته دروغ جنم نه او ستا حافظه هم ښه ده، یاداشت دې هم ښه دي، یریږي در نه هم نه. نو لا نتهمک وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلی الله علیه وسلم، او تا خو به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دپاره وحی لیکله، کاتب وی. نو فتتبع القرآن، نو په دې قرآن مجید پسې ورپسې شه، دا را جمع که تتبع، او فجمعه، نو دا قرآن مجید را جمع که. نو دی بیا وی فوالله لو کلفونی، زما دې په الله قسمي که ما نه مطالبه کړې وی نقل جبل من الجبال، چې دا غر د یو ځای نه بل یو غر د بل ځای نه نقل کړم، ما کان اثقل علی، دا به په ما باندې دروند نه وی مما امرنی به من جمع القرآن، دا هغه خبره نه چې ده ما ته دا کومه خبره کړې ده چې دا قرآن را جمع کړی دی، نه ما ته دا آسان و چې ما ته ویلې دا غر د دې ځای نه یو څه هغلته، نو دغه راته آسان کار، خو ستړی کېدم. نو دا خو یو داسې خبره ده چې دا خو یو ډېره لویه ذمه داریم ده او دا کار پیغمبر نه دی کړی، نو زه څنګه کوم؟ دوی ما ته څنګه وایي؟ نو دې کې یو ذهني کوفت دی ما ته، او که دا شي هم نو دا ډېر زیات ګران کار دی د قرآن جمع کول. نو دا نو قلت ما ورته بیا ووایي کیف تفعلون شیئا لم یفعله رسول الله صلی الله علیه وسلم، تاسو دا کار څنګه کوئ؟ ابو بکر او عمر دواړو ته تاسو هغه کار څنګه کوئ چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه دی کړی؟ قال هو والله خیر، نو ابو بکر صدیق ما ته بیا وی د ما په الله قسم دا کار ښه دی. فلم یزل ابو بکر یراجعنی حتی شرح الله صدري، نو ابو بکر صدیق ما ته بار بار دا خبره کوله چې الله تعالی زما سینه کولاو کړه، للذي شرح له صدر ابي بکر و عمر، چې دا هغه کار دپاره د ابو بکر او عمر سینه کولاو کړې وه. فتتبعت القرآن، نو په قرآن پسې ورپسې شوم، را جمع کوم اجمعه، چې ما جمع کوم من العصب، د پټو نه، داسې د چمړې پټې مټې به وي، داسې چې پلنې پلنې، اول لخاف، او دارنګې د کودرو او د ډوکو نه او یا د توتڼو نه، توتڼي چې د څه شي د لرګي توتڼي به وو، د کاڼي توتڼي به وو، دارنګې
د اډوکې توتڼي به و صدور الرجال او د سینو د سړو نه حافظانو نه به هم راجمع کوو پس ټوکړو باندې پس چمړو باندې پس ګټو باندې پس توتڼو باندې چې چا لیکلي وو نو د دې ټولو نه مې راجمع کوو. حتی وجدت آخر سورة التوبة مع ابي خزیمة الانصاري چې ما بیا موندو اخرنۍ حصه د سورة توبه د ابو خزیمه انصاري سره لم اجدها مع احد غیره ما د دې نه علاوه د بل چا سره بیا نه موندو. د دې معنا دا نه ده په خبره واحد باندې قرآنیت نه ثابتېږي خو لم اجدها مع احد غیره مکتوبة لیکلی د بل چا سره نه و. یاد خو هر چاته و حضرت عمر په خپله حافظ و حضرت ابوبکر صدیق په خپله حافظ و حضرت زید ابن ثابت په خپله حافظ و. خود دا آیت د ابو خزیمه انصاري نه علاوه د بل چا سره لیکلی نه و لیکلی چې لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حتی خاتمة براءه فكانت الصحف عند ابي بکر نو دا صحیفې د ابوبکر صدیق سره وي حتی توفاه الله چې الله تعالی د وفات کو ثم عند عمر بیا د حضرت عمر سره وه حیاته چې دی څو پورې ژوند دی. صحف ده یعنی دا په یو ځای کې راجمع نه و. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې چې زید بن ثابت قرآن راجمع کو نو دی په مصحفینو کې داسې راجمع کړه چې بس صورتونو یو ترتیب یې ورله ورکړه او نسخې په یو ځای کې راجمع کړه چې دا نسخه شوه خو هغه نسخه چې دی نو هغه صحیفې وي اگر چې بین اللوحین لفظ پکې راغلی دی چې د لوحین هم وو د ده لپاره وروسته به زه تا ته د هغې حواله درکړم. ثم عند عمر حیاته بیا د حضرت عمر سره و چې څو پورې ژوند دی. ثم عند حفصة بنت عمر بیا د حضرت حفصې سره و رضی الله تعالی عنها. بل دا وروسته ورپسې بیا د جمع القرآن د حضرت عثمان رضی الله عنه په زمانه کې دا حدیث هم ووایه نو تفصیل به درته ټول معلوم شو. به قال حدثنا موسى قال حدثنا ابراهیم قال حدثنا ابن شهاب ان انس بن مالک حدثه ان حذیفة بن اليمان قدم على عثمان حضرت حذیفه بن یمان د حضرت عثمان رضی الله عنه راغی وکان یغازی اهل الشام فی فتح ارمینیه و اذربیجان دی په فتح د ارمینیا او د اذربیجان کې. ارمینیا او اذربیجان اوس هم دا ملکونه دي ترکی په خوا کې دي د ایران هم څه حصه ورسره لګېدلې ده او ترکی ورسره لګېدلې ده. نو دا ارمینیا او اذربیجان دا د روس نه آزاد شوي دي په خوا د هغې دغه ده نو دواړه اوس هم ملکونه دي. مخکې پکې یو جنګ هم په خپل منځ کې شوی نو دا د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې فتح شوي دي مع اهل العراق چې عراقیان هم پکې وو شامیان هم پکې وو د ارمینیا او د اذربیجان په فتح کې دی شریک. نو فافزع حذیفة حذیفه ویرو څه شي ویرو اختلافهم فی القراءة اختلاف د دې خلکو په قراءت د قرآن کې. فقال حذیفه لعثمان اصل کې داسې چلو چې د عراق نه کوم خلک راغلي وو نو هغوی به د عبدالله بن مسعود په قراءت باندې قرآن لوسته او د شام نه چې کوم خلک راغلي وو نو هغوی به د ابی بن کعب په انداز کې او د هغه په قراءت باندې قرآن لوسته. نو دلته کې بیا یو به یو طریقې سره ولوستو نو بیا بل ته به ستا دا غلط دی نه بل ته به ستا دا غلط دی. او د حضرت عثمان رضی الله عنه په زمانه کې په مدینه منوره کې هم داسې شوي وو چې بعضې نوجوانانو هلکانو په یو طریقه لوستو چا په بله طریقه لوستو نو یو بل ته پکې د دې حده پورې راغلي وو. بعضې روایاتو کې راځي چې یو بل ته پکې ویلي چې ته خو کافر یې ته خو قرآن غلط وی. نو حضرت عثمان رضی الله عنه سره غم پیدا شوی و خو چې حضرت حذیفه ته دا خبره وکړه نو بس فورا بیا قوت فیصلې بکار راوړه فورا بیا د جمع انتظام. فقال حذیفة لعثمان دی حذیفه رضی الله تعالی عنه حضرت عثمان ته وی یا امیر المؤمنین ادرک هذه الامه د امت خیال وساته دا امت را لاندې کا دا د نه لاړ نشي دا چې ته بل طرف ته لاړ نشي. قبل ان يختلفوا في الكتاب مخکې دینه چې دی په کتاب کې اختلاف وکړي اختلاف اليهود والنصارى څنګه چې یهودیان او نصرانیان څه کړی اختلاف کړی دا چې ډلې بدل ته جوړ شي. فارسل عثمان الى حفصة ان ارسلي الينا بالصحف ننسخها في المصاحف. نو حضرت عثمان رضی الله عنه حضرت حفصې ته پیغام ولیږه چې موږ له هغه صحفې راولېږه چې موږ یې په مصاحفو کې ولیکو ثم نردها الیک بیا تا ته واپس درکو. فارسلت بیا حفصة الى عثمان نو هغې ول هغه په صحیفې راولېږلې. فامر زید بن ثابت نو بیا یې زید بن ثابت ته څه وکړو حکم وکړو او یو څو کسان یې ورسره نور شامل کړل چې عبدالله بن زبیر او سعید بن عاص او عبدالرحمن بن حارث بن هشام دی. فنسخوها في المصاحف نو دای بیا په مصاحفو کې ولیکل او وقال عثمان للرهط او دې نورو کسانو ته وی چې القرشیین الثلاثه دا درې واړه قریشیان دا زید بن ثابت خو انصاري دی او دا عبدالله بن زبیر ابن عوام کنه د نبی علیه الصلوۃ والسلام د ترور زوی چې دی زبیر
د حضرت صفیه خاوند دی او عبدالله ابن زبیر زوی دی پوهېږه په خبره باندې. نو دا او سعید ابن زید او سعید ابن العاص او عبدالرحمن ابن حارث ابن هشام دا درې واړه قریشیان دي، مهاجرین دي، او دا زید ابن ثابت پکې انصاري دي. نو دې ته وایي چې که ستاسو اختلاف راغی نو اذا اختلفتم انتم وزید بن ثابت فی شیء من القرآن فاکتبوه بلسان قریش. که اختلاف هم راغی نو دا به د چا په ژبه کې لیکئ؟ د قریشو په ژبه کې به یې لیکئ. فانما انزل بلسانهم، ځکه چې دا قرآن د قریشو په ژبه کې په لغت کې نازل دی. ففعلوا حتى اذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان، نو بیا هغه صحفې حضرت حفصې ته ورکړو. وارسل الى كل افق بمصحف مما نسخوا وامر بما سواه من القرآن في كل صحيفة ان يحرق. او هغه باقي نسخې چې کومې وي هغه حکم وکړو چې دا وسېځئ. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خلاف چې خوارجو کوم الزامونه لګولي نو یو الزام پای کې دا مو چې د قرآن سېځلی دی. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې دا د قرآن د نسخو د سېځلو دا فیصله حضرت عثمان په خپله نه ده کړې، دا ورسره ما شامله کړې، زه پکې ومه. نو تاسو ما ته وایئ چې تا ښه کار کړی دی او حضرت عثمان ته نو خو ځکه خو هغه امیرالمؤمنینو. نو هغه چې د دې قرآن د دې باقي نسخو د سېځلو حکم کړی دی نو دا یې زموږ په مشوره کړی دی او زما مشوره پکې ورسره شامله وه، او که زه د هغه په ځای باندې امیرالمؤمنین وی نو ما به هم دغسې کار کوم، دا به بیا ما ته تاسو ویله. نو دا خو تاسو هسې بې ځایه خبره کوئ، دا خو د ټولو صحابو د اجماع خبره وه، ځکه چې دا د ضایع کېدو نه د بچ کېدو دپاره همدغه واحده طریقه وه. د ضایع کېدو نه د بچ کېدو دپاره دا واحده طریقه. او د دویم ځل کې بیا ابن شهاب یو بله خبره کړې ده چې موږ دا کته نو ففقدت آیة من الاحزاب، په دویم ځل باندې چې موږ جمع کوله نو د سورت احزاب یو آیت رانه ورک شو. نو د ورکېدو معنا دا وه چې حافظانو ته یاد و خو بیا لیکلی د چا سره نه و. څنګه چې په هغه اول ځل باندې د ابو خزیمه انصاري سره پیدا شو نو په دې دویم ځل باندې بیا چې م کته نو حیننا نو قد كنت اسمع ما د پیغمبر علیه الصلوة والسلام نه به اورېده نو فالحقناها فی صورتها، نو هغه مې بیا په خپل ځای کې نو دا د حضرت خزیمه سره بیا را پیدا شو چې هغه د سورت توبې هغه اخرنی آیت دی. نو دا من المؤمنین رجال، دا دغه د سورت توبې نو سورة احزاب آیت دی چې من المؤمنین رجال صدقوا ما فوجدناها مع خزیمة بن ثابت الانصاری. د حضرت خزیمه هغه مخکینی د سورة توبې هغه د ابو خزیمه سره او دا د چا سره د خزیمه بن ثابت انصاری سره چې من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه. دا خو هغه واقعه شوه چې اجمالا تا زده کړه او یو دوه خبرې پکې پاتې دي به درته وایم، خو په دې ځای کې به ان شاء الله العزیز بیا یو بل وخت کې بیا دې ځای له راځو نو د دوو ټکو ته پکې لږ وخت کېدی. دا راته ووایي چې په صحابه کرامو کې فرق مراتب شته که نشته؟ وایي او فرق مراتب شته. د ټولو نه ډېر زیات غوره په صحابه کرامو کې څوک دی؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه. بیا ورپسې څوک دی؟ دا څلور خلفا په یو ترتیب دي. دې څلورو خلفاو نه بعد بیا غوره خلک څوک دي؟ بیا لږ دا خبره چې وصي کوو نو څوک بیا غوره دي چې نور پکې ورسره شامل شي؟ عشره مبشره. عشره مبشره څو دی لکه؟ ها کم زیات خو نه دي کم. نو دا عشره مبشره څه شو؟ دا بیا په خلفای راشدینو پسې شو. هغې نه بعد بیا عام صحابه کرام خو وایي چې دا اصحاب د بدر دي. څوک دي؟ اصحاب د بدر. لیکن د بعضې حضراتو دا رای ده چې نه د دې نه مراد ورپسې بیا چې دي اصحاب د بیعة الرضوان دي. پوهېږې په خبره باندې؟ یا دا چې دا د بیعت عقبې والا دي یا بدریان دي، بیا د هغې نه بعد پسې عام صحابه کرام. خو دومره یو ترتیب خو تا ته پته ده چې خلفای راشدین چې دي دا د نورو صحابه کرامو نه څه دي؟ بیا په خلفای راشدینو کې دا دوه خلفا چې دي ابوبکر او عمر رضی الله تعالی عنهما، دا بیا د حضرت عثمان او د حضرت علی نه غوره دي. په دې کې اختلاف نشته. د شیعګانو اختلاف پکې دی، خو زه خو د اهل سنت والجماعت خبره کوم، د شیعګانو خبره خو نه کوم. نو د اهل سنت والجماعت کې په هېڅ چا په دې کې اختلاف نشته دی چې د دې نه په دې خلفای راشدینو کې بهترین او غوره څوک دي؟ ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله عنه. یو خدا خبره دی. دویمه دا په ذهن کې کېنوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو مشهور حدیث کې، دا د ترمذي روایت دی،
د عرباز ابن ساریه په روایت باندې چې عرباز ابن ساریه رضی الله تعالی عنہ وایي چې یو ځل موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر لوی اوږد واعظ او نصیحت وکړو وعظنا رسول الله صلی الله علیه وسلم موعظة بلیغة ظرفت منها العیون ووجلت منها القلوب. نبی علیہ السلام یو ډېر بلیغ انداز کې یو ډېر مؤثره خطبه وویله چې خلکو وجړل او زړونه ویرېدل. نو موږ ورته وویل چې یا رسول الله کأنها خطبة مودع كأنها موعظة مودع. دا خو داسې واعظ ښکاري لکه ته چې زموږ نه رخصت علي ته موږ رخصتې لکه دا چې ستاسو اخرنۍ خطبه وي. نو فاوصنا نو موږ ته څه وکړه وصیت. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اوصیکم بتقوى الله. بیا خبره وکړه او بیا وی چې من یعش منکم که په تاسو کې څوک وروسته ژوندی پاتې شو نو فسیره اختلافا کثیرا نو ډېر اختلافات به ویني. نو چې دا اختلافات ویني نو موږ وی فما المخرج منها یا رسول الله. د خدای پیغمبره د اختلافاتو به کې به څه کوو؟ بیا اختلافاتو کې خو به څوک یو څه وایي څوک به بل څه وایي نو موږ به څه کوو؟ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین. علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی. زما سنت او طریقه به راټینګه کې او زما د خلفای راشدین سنت او طریقه به راټینګه کې. نو دا پکې د خلفای راشدین یو خصوصیت شو. نو ابوبکر او عمر خو په خلفای راشدینو کې شمار دي، په دې کې خو شک نشته، او د دې نورو دوو دپاره دا هم مقتدا دي. دویم یو حدیث پکې بل په ذهن کې کېنوه اقتدوا بالذین من بعدی ابي بکر و عمر. ما نه پس په هغه دوو کسانو پسې ورپسې شي چې ما نه وروستو را روان دي چې یو ابوبکر دی او بل عمر دی رضی الله تعالی عنه. نو ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته خو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو قسم له خاص سند ورکړی دی، خاص سند یې ورکړی دی چې په دې دواړو پسې ورپسې کېږي. نو د دې خاص سند د ورکولو څه معنا ده؟ حضرت زید دی خو په عشره مبشره کې شمار نه دی، یعنی دا من نه وایو چې دا جنتي صحابي دی او ډېر لوی صحابي دی، خو عشره مبشره په خلفای راشدینو کې هم نه دی شمار. نو د دې معنا دا ده چې دی خو باقاعده دا خبره خو یقیني او د شک نه بالکل بالا ده چې حضرت زید رضی الله تعالی عنه د دې دومره کمالاتو باوجود د ده مرتبه او د ده مقام د حضرت ابوبکر او د حضرت عمر نه بعد دی، او په ده باندې د حضرت ابوبکر او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما وینا منل څه دي؟ لازم دي، او مرتبه یې هم لاندې ده. نو تاسو راته دا ووایئ چې کوم خلک دا وایي چې صحابي سره به اختلاف نه کوي، او یا دا وایي چې کشر به د مشر سره اختلاف نه کوي، نو دا حضرت زید دلته دې دواړو ته په شریکه څنګه وایي چې کیف تفعلون شیئا لم يفعله رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ دا آیا حضرت زید ابن ثابت ګناه وکړه؟ په تاسو کې کم یو سړی داسې دی؟ تاسو خو ځای په ځای ترجمې کړي دي او ډېرې خبرې مې اورېدلي، په عصمت انبیا به هم ډېر څه اورېدلي او د صحابو په مقام باندې به هم ډېر څه اورېدلي، خو هسې ګردان مردان هم اورېدلی دی که نه څه مطلبي خبرې مې اورېدلي. نو دا چېرته د اوسه پورې تاسو ویلی شئ چې حضرت زید ابن ثابت باندې چا په دې خبره باندې دا ویلی دي چې دا وګورو ته د مرتبې لحاظ ونه کړو، خو چې ابوبکر صدیق او عمر فاروق دواړه ورته په شریکه یو خبره کوي، نو پکار ده چې دی ومني که دی ته تپوس وکړي او چونو چرا پکې وکړي. کیف څه ته وایي؟ کیف څه معنا ده؟ کیف دلیل غواړي که نه غواړي؟ کیف تفعلون شیئا لم يفعله رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو تاسو خو وایئ چې کشر سړی به د مشر باندې تنقید نه کوي، د هغه نه به تپوس نه کوي، د هغه په خبره نه به چې هغه ووایي نو بس دا فوراً غلی کښېني. نو دا یوازې د صحابه کرامو نه بعد او د وروستو خبره ده. که ته وایې د صحابه کرامو او د غیر صحابي په منځ کې فرق ده، نو دا بخاري به زه بله ورځ بیا راوړم، په دې کې بل یو ځای دی، بیا به هغه وایي، خو د هغه ځای تعلق او دا خبره بیا ډېره زیاته اوږدېږي، نو هغه چې خپل موضوع کله راشي هغه به وایي، خو دا خو ضمناً غوندې خبره راغله، نو دې ځای کې دا یو ټکی ذهن کې یاد وساتئ. ورنه انشاءالله العزیز بیا په حدیث الافک کې د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها په هغه مشهوره واقعه کې به بیا مونږ هغه بل ځای راوړو چې بیا به غیر صحابي راځي او صحابي ته به وایي چې دا ته څه کې،
پوهېږې په خبره باندې نو دا به هلته وایي خو دلته خو یو لاندې مرتبې والا صحابي ابوبکر صدیق او عمر فاروق ته په شریکه وایي کیف تفعلون شیئا لم یفعله رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو که داسې چې بلاچونو چرا منل غواړي نو د حضرت زید بن ثابت بلاچونو چرا ولې نه مني او چې نه مني نو دا د حضرت زید په غلطو کې چا شمار کړې ده یا زه د اوسه پورې خو چا نه ده شمار کړې ده چا ورته فکر نه و نو په تاسو کې بیا کوم سړی د حضرت زید په غلطۍ کې دا شمار کړي دا د حضرت زید غلطي ده زما په نظر خو دا د حضرت زید کمال دی زه هم دا خو د هغه په مناقبو کې شمار ده او که داسې جرأت څوک کولی شي چې هغه وایي دا حضرت زید غلطي کړې ده نو چې دا په مناقبو کې شمارې نو بیا د هغه بلې خبرې به څنګه مطلبي نو دا خبره ته پکې لږ غونې خیال کوئ. دې نه بعد دا خبره ذهن کې اچول غواړي چې دا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې چې کوم قرآن را جمع شوی و نو هغه د قرآن مجید د ضایع کېدو د خطرې نه د بچ کېدو دپاره د ضایع کېدو خطره وه نو د دې وجې نه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې حضرت عمر رضی الله عنہ تجویز پیش کړو حضرت عمر رضی الله عنہ پر تجویز باندې ابوبکر صدیق عملی او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې چې کومه جمع شوې وه نو هغه د قرآن مجید د ضایع کېدو د خطرې نه د بچ کېدو دپاره نه وه هغه په قرآن مجید کې د اختلاف د ختمولو د خطرې د سد باب دپاره وه هلته دا خبره وه چې دا قرآن به ضایع نشي چرته او دلته دا خبره وه چې قرآن خو ضایع کېږي نه خو امت به تقسیم شي د یهودو او د نصواراو په شانتې خلک به قرآن وایي او یو به راځي یو ته به کافر وایي او بل ته کافر وایي. نو د دې معنا دا شوه چې اول خو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بین اللوحین د دوو تختو په منځ کې د قرآن مجید راجمع په دې کې د مختلفو قراءاتو گنجائش موجودو هغه احرف سبعه چې ورته وایي احرف سبعه باندې مزید تحقیق ته ضرورت نشته صرف دومره زده کول غواړي چې د اوو قبایلو لغات د اوو قبایلو څه لغات او د الفاظو د تلفظ مختلفې طریقې لکه د یو قبیلې یو طریقه ده او د بلې طریقه دغه یو لفظ دی خو یو شانتې وایي او بل شانتې وایي نو د دې گنجائش پکې موجود او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په دې مصحف کې بیا دا تبدیلی رااله چې په هغې کې صرف د قریشو لغت پاتې شو او د باقي لغاتو گنجائش ته نویستی شو او خلک د قریشو په لغت باندې راجمع کړل نو دا یو فرق شو. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تم ته جامع قرآن ویلی شي اگرچه اولنه جامع قرآن خو په خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم خو په صحابه کرامو کې اولنه جامع قرآن چې دی هغه ته ویلی شي چاته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او دویم جامع قرآن چې دی هغه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دی او تا ته دا پته مو لګېده دې نکتو ته پکې سوچ کوه چې د حضرت ابوبکر صدیق په زمانه کې ګوره نسبت مونږ ابوبکر صدیق ته کوو حالانکه د کار ابتدا او تجویز چا پیش کړی دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ځکه چې د امت اجتماعي نظام د چا په لاس کې دی د حضرت ابوبکر صدیق په لاس کې دی او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې تجویز چا پیش کړی دی حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنہ لیکن چونکه قیادت او سیادت او خلافت د چا دی د حضرت عثمان دی نو موږ هغه زمانه کې حضرت حذیفه ته نسبت نه کوو چا ته نسبت کوو او که دا وایي چې لیکل چا کړي دي او محنت چا کړی دی نو هغه چا کړی دی په دواړو موقعو باندې محنت حضرت زید کړی دی رضی الله تعالی عنہ لیکن جامع قرآن حضرت ابوبکر صدیق دی او حضرت عمر فاروق عثمان غنی دی رضی الله تعالی عنہ اگرچه دی خو لیکن دی په دې کار باندې خلیفه لګولی دی نو اصل کار دا د خلافت دی نو د خلافت ته دا نسبت ځکه کېږي چې تا دماغو کې دا خبره کینی چې خلافت اسلامیه ګورې دا ډېر اهم شی دی کنی نسبت به بیا هغه چاته کړی چا تجویز پیش کړی دی یا چا چې دا کار کړی نو حضرت زید خو په انفرادي طریقه دا کار نه دی کړی دا خو سرکاري طور باندې دا کار کړی دا په سرکاري منظوره باندې دا کار شوی نو یو خبره خو دا ذهن کې کېنول غواړي دویمه خبره دا په ذهن کې کېنول غواړي همدغه خبره خلکو کړې ده چې اول من جمع القرآن بین اللوحین ابو بکر
دا د عبد خیر پر روایت باندې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ قول له او فضائل القرآن د ابو عبید کې نقل له ما د مولانا گور الرحمن رحمه الله د کتاب نه نقل کړی. نو دا یو خبر. بل خبره دلته یو ډیره زیاته اهمه او ضروری ده چې تاسو ته ما وی دا د جنگ یمامه نه بعد او جنگ یمامه چې ده دا په سن 12 هجری کې شوی سن 12 هجری کې. نو دا لیکل په څه باندې او دا په یو مصحف کې چې راجمع شو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې بین اللوحین. لکه تا ته ما د حضرت علی خبر وکړه اول من جمع القرآن بین اللوحین د دوو قایو او تختو په منځ کې چې راجمع کړی دی نو دا چا راجمع کړی دی؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. نو دا چې راجمع کړی دی نو دی په څه کې راجمع کړی دی؟ سن 12 هجری کی. نو حافظ ابن حجر عسقلانی او جلال الدین سیوطی رحمهم الله او بعض نور حضراتو د حضرت سالم ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم قول را نقل کړی دی چې جمع ابو بکر القرآن فی قراطیس. جمع ابو بکر القرآن فی قراطیس. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چې قرآن را جمع کو نو دای په کاغذونو کې ولیکو. په څه کې ولیکو؟ په کاغذونو کې ولیکو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانہ کې چې لیکل به نو په هغې کې به زیاتې د ونو پاڼې وي یا لکه زمونږ پر کوستانونو کې چې دا بعضې هغه څه کاغذ غونته کي کېدی شي داسې قسمه څه شی به هم وپکې یا د ونو غټې پاڼې یا داسې تختې او لرګي یا داسې دا پلن اډوکي یا داسې بعضې کاڼي چې هغه تاسې تاپړي غوندې کاڼي. نو داسې تاپړي کاڼي به یې کتل په هغې باندې به یې لیکو. چا به دا چمړې چې کومې وې چمړې به وچې شوې وې په چمړه باندې هم لیکل کي لکه بعضې خطونه هغه به یې په هغه چمړه باندې لیکل. نو دا قسمه څیزونه چې دي په دې باندې دا لیکل شوي و د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې او دا به د هر چا کره خپل لیکل چې چا به ځان نه څه لیکلي وي نو به پراته ورکړه. خو دا چې دارنګې معاهدې چې په هغه زمانه کې کېدې هم داسې وې د مکه معظمه کې چې به خلکو څه ولیکل او شعرونه به یې ولیکل بیا هلته ځوړندول دا هم دا طریقه وه چېرته چمړه باندې به یې ولیکل چمړه باندې. هغه شعب ابي طالب کې چې د نبي علیه الصلوۃ والسلام د بندولو معاهده لیکلې وه هغه هم په یو چمړه باندې لیکلې وه بیا چې هغه بزو مزو او څه چینجو منجو وخوړه. دارنګې کومه صلح حدیبیه کې چې نبي علیه الصلوۃ والسلام کوم لیکل کړي وو هغه هم غالبا د چمړې څه حصه وه. نو دا د نبی علیه الصلوۃ والسلام په زمانه کې دا لیکل ټول په دې باندې شو. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې خو دلته تاویل وي چې حافظ ابن حجر عسقلانی وایي او امام سیوطي وایي چې دا فی قراطیس دا په کاغذونو کې ولیکل. نو دې خبرې له لږ زور ځکه ورکوم چې په سن 12 هجري کې د ټولو نه اولنی کتاب چې لیکلی شوی دی په کاغذ باندې په ټوله دنیا کې نو هغه قرآن مجید دی. عام طور باندې زمونږ تاریخ دانان دا وایي او ساینټسټ دا وایي چې د کاغذ موجودین چینیان دي. وایي د کاغذ موجودین څوک دي؟ چینیان دي. او بعض حضراتو دا لیکلي دي چې په 105 عیسوي کې چینیانو د ټولو نه اول د کاغذ کارخانه لګولې وه. لیکن زه په دې باندې حیران یم چې یو طرف ته خو مورخین دا وایي او زمونږ بعضې مسلمانان مورخین هم دا خبره کوي چې په 105 عیسوي کې چینیانو کاغذ ایجاد کړی. نو دا علاقې چې دا تاشقند او سمرقند او دا علاقې چې ورته وایي دا د چین تحت وي. نو د 700 عیسوي پورې خو په ټوله دنیا کې هیڅ چا تاریخ دان ته د کاغذ کارخانه نه ده معلومه. په 700 عیسوي کې چې کله مسلمانانو تاشقند فتح کړ نو مورخینو دا لیکلي دي چې هلته د کاغذ یو کارخانه وه. نو معنا دا ده چې پته یې هله ولګېده چې په 700 کې مسلمانان تاشقند ته لاړل او تاشقند یې فتح کړ نو هلته د کاغذ د کارخانې پته ولګېده.
نو دا اوس زما ذهن دا په دې باندې کار نه کوي، دا خبره زما ذهن نه تسلیموي چې که چینیان په 105 عیسوي کې د کاغذ موجودین وي نو د دې چې کوم زیر انتظام غټ غټ ښارونه دي نو په هغې کې د 500 کاله پورې د کاغذ د کارخانې پته نه لګي او یا د کاغذ د صنعت پته دې نه لګي. اوله خبره ده. دویمه خبره دا ده چې په باقي دنیا کې د کاغذ پته کله ولګېده. لکه ما تا هغه تاریخونه را نقل کړي دي او زه تا ته دا وایم چې په سپین کې کاغذ د ټولو نه اول په 950 عیسوي کې راغلی دی او دا د مسلمانانو د لاسه راغلی دی. سپین ته کاغذ مسلمانانو وړی دی او په 950 عیسوي کې. نو که چینیان موجودینی نو په دې 800 کاله کې دنه دومره موقع چېرته نه را پیدا کېده چې د سپین ته چېرته کاغذ راغلی وي. تر هغې پورې چې مسلمانانو لګېده او هغې سپین له کاغذ یوړو. په اټلي کې کاغذ اول ځل تللی دی په 1154 عیسوي کې. 1154 عیسوي کې گویا کې د هغې نه 200 کاله تقریبا بعد، څلور کم 200 کال. په جرمني کې چې کاغذ راغلی دی نو دا په 1228 عیسوي کې راغلی دی او برطانیې ته چې کاغذ راغلی دی نو په 1309 عیسوي کې راغلی دی. سپین هغه مې درته ووي 950، د اټلي مې درته ووي 1154، د جرمني مې درته ووي 1228 او د برطانیې مې درته ووي 1309. لیکن د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې چې په کاغذ باندې قرآن لیکلی شوی دی نو دا دی 645 عیسوي. 645 عیسوي 571 عیسوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه دی پیدایش. نو 571 سره جمع که څه 63، نو چې 63 ور سره جمع کې او بیا ورسره 10 سال 2 کاله نور جمع کړه نو د دې نه جوړېږي 645. تاسو په دې خبره پوه نه شوئ. 571 جمع 65 نو دا چې جوړ کړي نو 45-46 لګبګ جوړېږي تقریبا. نو 645 په زمانه کې یاړو 646 کا. نو په دغه دور کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې قرآن مجید دیو په څه لیکلی دی په کاغذ باندې او د 645 او د 950 په منځ کې 300 سال فرق دی. څومره فرق دی؟ 300 سال فرق دی. نو گویا کې اولنی کاغذ چې یورپ لیدلی دی نو د مسلمانانو د استعمال نه 300 کاله بعد لیدلی دی. څومره بعد لیدلی دی؟ 300 کاله بعد یورپیانو د مسلمانانو په برکت باندې د مسلمانانو له لاسه کاغذ لیدلی دی او دا د اوسه پورې موږ ته ثابته نه ده. اگر چې بعضې حضرات زموږ بعضې مسلمانان مورخین هم وایي چې یاره جی دا مسلمانانو د چین نه اغوستی دی. نو مسلمانانو د چین نه کله اغوستی دی؟ دا به ته د کوم ځای نه ثابت دی؟ او چې مسلمانانو ته اغوسته نو یورپیانو ته ولې نه دی اغوستی؟ بل چا ته او په دې زمانه کې چې ته بل ځای کې چې ته کاغذ را پیدا شوی دی چېرته دا په سمرقند کې وایي پر 9 صدۍ کې چېرته په 7 عیسوي کې چېرته مسلمانان چې هلته لاړه نو وایي هلته کارخانه وه. نو دا مسله وایي خبره ده والله اعلم. خو بهرحال که فرض کاږو دا خبره ثابت هم شي چې مسلمانانو سمرقند په 9 صدۍ عیسوي کې فتح که او هلته کاغذ نو هلته کاغذ به دې لیدلی ټیک ده چې دا پته به ورته لګېدلې چې دلته چا جوړ کړی خو د هغې نه خو 100 کاله مخکې دلته دوی په حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې د مخکې نه په هغې باندې لیکل کړي وو. دارنګې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې چې په کوم کاغذ لیکل شوي دي نو هغه کاغذ خو د مولانا ابوالکلام آزاد د وینا مطابق مولانا ابوالکلام آزاد یو ورکوټی کتاب دی، بهترین کتابونه د لیکلي دي. مولانا ابوالکلام آزاد هغه یو کتاب لیکلی انسانیت موت کے دروازے پر، انسانیت موت کے دروازے. ما طالب علم په زمانه کې بلې درګۍ کې طالب علم په سن 76 کې او دا اولنی هغه کتاب دی چې ما اول نه صرف
پاڼه اړولې ده نو چې څو پورې مې ختم کړی نه دی نو هغه پورې مې ایښودی. په یو مجلس کې د شپې مې جمې اوږدې شپې وې او کته مې چې زه د ځانه خبرېدم کتاب ختم شو چې مې ګړۍ ته وکتل نو د شپې 2 بجې وې که څه د پاسه 2 بجې وې. نو دا اولنی کتاب دی چې ما په یو مجلس کې د اول نه اخره پورې ختم کړی دی. دومره مؤثر کتاب دی. نو په هغې کې هغه لیکلي مولانا ابوالکلام آزاد خبره ما ته یاده ده چې په قسطنطنیه کې د استنبول په عجایب خانه کې هغه قرآن مجید هغه نسخه پرته ده چې کومه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه تلاوت کو. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه چې کوم قرآن مجید لیکلی و نو د هغې نه 7 نسخې جوړې کړې وې د هغه په زمانه کې. یو نسخه مکه معظمه کې وه، یو مدینه کې وه، یو شام ته ولېږله، یو یمن ته ولېږله، یو کوفې ته ولېږله، یو بصرې ته ولېږله. نو دا نسخې ځای په ځای ولېږي. نو دې کې یو بحرین ته ولېږله نو ټولې څو شوې؟ 7 شوې. یوه یمن ته شوه، یو شام ته شوه، یو مکه معظمه کې شوه، یو مدینه منوره کې شوه، یو کوفه ته شوه، یو بصره ته شوه او یو په څه کې شوه؟ په بحرین کې شوه. نو دا 7 نسخې. نو د سره چې کومه نسخه مدینه منوره کې پرته وه نو هغې تلاوت کوله. او تر دې پورې چې مولانا ابوالکلام آزاد دا لیکلي دي چې هغه وینه چې د حضرت عثمان رضی الله عنه د سر نه یې ودانګل نو هغه وخت کې چې حضرت عثمان تلاوت کو نو هغه یې نه په دې لفظ باندې لګېدلې وه چې فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم. او دې باندې په استنبول په هغه عجایب خانه کې چې کوم قرآن مجید پروت دی نو هغه یې نه په دې فسیکفیکهم الله په دې لفظ باندې اوس هم لګېدلې پرته ده. نو لاړ شه هغه وګوره چې هغه په کاغذ لیکلی شوی دی که په چمړه لیکلی شوی دی. او دا هم د دغه 600 نه مخکینی خبره ده، یعنې د 700 نه مخکینی خبره ده. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه یعنی زیات نه زیات دا به د 660 نه مخکې 660 نه خو خود مخکې خبره ده. حاجي 660 کې خود حضرت علی رضی الله تعالی عنه هغه هم ختم شوی. نو دا د دغه نږدې زمانې خبره ده د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه. هغه نسخه او هغه قرآن مجید اوس هلته موجود دی او په کاغذ باندې لیکلی شوی دی. نو به هر حال دا دې کې زما د خبرې مطلب دا دی چې مسلمانان چې دي نو دوی باقاعده د ډېرو اهمو څیزونو موجودین دي، د ډېرو اهمو څیزونو موجودین دي چې یو په هغې کې کاغذ دی. د کاغذ نه علاوه قطب نما مې راته بله ورځ اشارتن وویله حاجي قطب نما. دارنګې بارود هم د مسلمانانو ایجاد دی، ګړۍ د مسلمانانو ایجاد دی. او د ګړۍ متعلق خدا خبره ډېره زیاته مشهوره ده چې د فرانس چې کوم صدر و په هغه زمانه کې بادشاه و شارلیمان. نو د هارون الرشید په زمانه کې د ګړۍ چې کله ایجاد شوه نو هارون رشید ولګېده او هغه ګړۍ په تحفه کې ګړۍ ولېږله شارلیمان له د فرانس بادشاه له او هغه درباریان راغونډ کړل. نو دا د ګړۍ یو خاص طریقه وه. نو هغه طریقه باندې چې هغې چې وکتل نو یو لږ تاریخ نقل کړی دی. وایي چې د هغه درباریان وی چې د مسلمانانو په باره کې وي چې دی آر ډیولز، دا پیریان دي، په دې کې دنده چېرته پیری بند کړی دی، کنې دا شی څنګه په خپله ګرځي او ټیم ښیي. نو دا خو د دوی حالت و چې مسلمانانو ایجاد وکړو ګړی او بیا یې فرانسیسیانو له په تحفه کې ولېږله نو هغې په استعمال نه پوهېدل، د هغې په څه نه پوهېدل. په دې موضوع خو به انشاءالله العزیز چې ته په بله موقع باندې بیا بحث راشي چې اسلام د دې دنیا د نظام د چلولو طریقې د دې نورو په نسبت باندې ډېرې بهترینې ښیي. او زه په دې کې خپله یو بله نکته ویم چې ما د قرآن نه زده کړې ده. هغه ده چې کله حضرت سلیمان علیه الصلاة والسلام ملکې بلقیس هغه تخت راوغوښتو او بیا بلقیس هم راله. نو بلقیس چې راله نو حضرت سلیمان علیه الصلاة والسلام چې مهمانخانې له بوتله نو هغه مهمانخانه په دې طرز باندې جوړه کړې وه چې بلقیس ته د هغې د استعمال چل نه معلوم. نو ځکه یې پنډۍ اوچتې کړې، پنسۍ اوچتې کړې د پنډو نه. فلما رأته حسبته لجة وکشفت عن ساقیها قال انه صرح ممرد من قوارير قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
یعنی چې د دنیا واګې او اختیار د انبیاو او د انبیاو د شاګردانو په لاس کې نو دنیا به هم ساینسي لحاظ سره او طبیعي لحاظ سره دومره ترقي وکړي چې د هغې ترقۍ تصور به هم غیر مسلم نشي کولی لکه په هغه زمانه کې د سلیمان علیه السلام په لاس کې چې کومه علاقه وه نو د سلیمان علیه السلام د مهمان خانې په استعمال باندې د هغه زمانې د یو ترقي یافته ملک صدر او بادشاه او ملکه پې نه پوهېده نو که چېرته تر اوسه پورې د مسلمانانو په لاس کې وی د دنیا دا اقتدار نو تا به لیدلی وی چې دا موجوده ترقي چې تا ته ښکاري چې سړی په ګاډي کې کښېني او ډزه کله پکې پټرول ختم شي او کله ټیر پنچر شي په دې پورې به خلکو له خندا ورتلی زه د دې دعوه کوم چې دا شی به خلکو ته د خندا ښکارې دی د دې باندې به ډېره زمانه مخکې تېره شوي وي او انسان به د دې نه ډېر مخکې تللی وی چې څنګه ته د دې نه تصور کوې چې نن نه 20 کاله پس به انسان د ترقۍ رفتار څومره تیز دی نو زه وایم چې د دې ترقۍ دا رفتار به د دې نه یو پلس نور هم ډېر زیات تیز وي او دا کوم دور چې نن تا ته ترقي یافته ښکاري دا به په دې زمانه کې موږ ته ډېر بیکورډ او ډېر پخوانی دور ښکارېدی خو که د دنیا اختیارات د مسلمانانو په لاس کې وی د دې نه دا ثابتېږي چې دنیا چې دی د دې په صحیح استعمال باندې او د دې صحیح په قیادت باندې او د دنیا په چلولو باندې مسلمان د غیر مسلم نه ښه پوهېږي مسلمان پې پوهېږي دی چلی او غیر مسلم پې نه پوهېږي دی روانوي تاسو یې په ایمان ووایئ چې اوس د غیر مسلمو په لاس کې د دنیا اختیارات نو دنیا روانېدو طرف ته ډېره تیزه روانه ده که ودانۍ طرف ته ډېره تیزه روانه ده تباه یې که خلک امن ډېر دی که بدامني ډېره ده ظلم ډېر دی که عدل او انصاف ډېر دی سهولتونه او اسانۍ ډېرې دي که مشکلات ډېر زیات دي او خوراکونه او سهولتونه ډېر زیات دي که خلک د لوږې نه مري د لوږې نه مري خلک افریقنیان د لوږې نه مړه شو دا ځکه چې دا د ظالمانو په لاس کې ده د دنیا اختیارات دا چې د صالحانو په لاس کې وی نو بیا به دا صورتحال نه وی کم از کم ډوډۍ خو به هر چا ته میلاوېدی کم از کم په خېټه خو به هر څوک ماړه وی امن خو به هر چا ته میلاو وی نو دا مثال نو دا چې د کاغذ مثال مې دې دپاره وکړو په دې موضوع مې لږه غونې زیاته خبره وکړه چې تا ته پته ولګي چې مسلمانان په دې معاملاتو کې د چا نه رستو نه دي بلکې د چا نه د هر چا نه مخکې دي دې نه بعد یو بله موضوع راځي چې هغې ته نقطې او حرکات وایي نقطې او حرکات نو زما خیال دا دی چې وقفه وکړئ بس دا به بیا شي انشاءالله